اجرا خو به سره به مسلسل کو خو په هر حال دې ځای کې بیا لږ ودرول پکار دي او هفته دوه سره په دې کې اجرا پکار ده چې اجرا ورسره وشي چې د ده دا کومه مقدمه موږ وویله نو دا د ده څه شي دا مضبوط شي دا پخه شي نو په دې طریقې سره به تاسو ماشوم سره څه کوئ اجرا به کوئ ګورئ لکه مثال په طور باندې دلته کې دا یو صیغه راغله وجبو نو تاسو په د ماشوم نه لومبې دا تپوس وکړئ چې بچې دا وجبو وایه دا ماضي ده که مضارع ده نو دی به چې دا ماضي ده نو مضارع دې جوړ کا نو یجبو او چې قانون پکې ورته نه لګوي نو یو جیبو د ضربه یا ضربو په شان دی یو جیبو مضارع یو جیبو شو نو بیا به چې معلوم دی که مجهول نه معلوم دی مجهول دې جوړ کا وجیبو نو د معلوم نه به مجهول جوړوي او د مجهول نه به معلوم جوړوي ماضي نه مضارع نه مضارع نه چې کوم دی نو ماضي دغه شان بیا دا صيغه ته وګوره دا غایب دی مخاطب دی لومړی شپږ صيغې د غایب وي بیا شپږ د مخاطب وي بیا دوه د متکلم دي نو اوس دا ته په هغې کې وګوره دا چې کوم دی نو څه ده د غایب صيغه ده او که د مخاطب صيغه ده نو دا د غایب صيغه ده ښه چې دا د غایب صيغه ده نو بیا ووایه مذکر دی او که مؤنث دی مذکر صيغه ده بیا واحد تثنیه جمع کې څه دی جمع دی دا د جمع صيغه ده نو بیا دې ته کې تاسو چې کوم دی نو څه ورته ووایې لږې پکې وچلوئ چې بچې چې دا دغه شولو جمع شوله نو تثنیه به سي نو وجبه او بیا ته واحد جوړ کړې نو وجبه نو دې طریقې سره ماشوم نه چې واحد راغی نو تثنیه ته جوړ کړې جمع ته جوړ کړې تثنیه راغله واحد ته جوړ کړې جمع ته جوړ کړې دا شان چې کوم دی نو مذکر دی مؤنث ته جوړ کړې نو وجبو دا مذکر شو او وجبنا دا چې کوم دی نو مؤنث شو دا شان غایب راغی مخاطب ته جوړ کړې او وجبتم دا چې کوم دی نو دا غي څه شلو مخاطب شلو نو په دې طریقې سره دې واړه به راواړوي او بیا ورته دا وایي چې بچي ته دې معنی به دې ته کې څه جوړېږي چې کوم صيغې ته اړوي نو د هغې مطابق ورسره بیا څه کوي معنی هم ورسره داسې اړوي نو بیا ورته وایي چې دا ضمیر به یې کم یو دی ضمیر بارز دی پکې که مستتر دی نو دې به وایي چې بارز دی پکې ښه تعبیر به څه سره کوو و سره به کوو دا د دې لپاره څه دی فاعل هم دی بیا بچې ته دې وزن راښکا وجبو بر وزن فعلو همچوکې موږ شپږ بابونه ویلو د ثلاثي مجرد دا د کم یو باب په شان دی نو دا د ضربه یا ضربو په شان دی وجبه یجبو یا وجبه یوجبو په دونه باندې ماشومان پوهېږي چې قانون پکې نه لګېدلی نو یوجبو چې قانون هم پکې ولګو نو یجبو شو په هر حال بیا به هفت اقسام کې څه دي بچي هفت اقسام موږ ویلو مثال دی صحیح دی او ناقص دی او محموز دی نو دا چې کوم دی نو څه دی مثال دی ولې د فا کلمې مقابله کې واو راغلی دی دغه شان چار اقسام کې څه دي ثلاثي مجرد دی ولې درې حروف پکې راغلي دي او درې باندې کوم دي نو حروف اصلیه دي نو په دې باندې ثلاثي مجرد شلو بیا پکې ورسره دا وایي چې په دې کې حروف اصلیه کم دي او حروف زائده پکې کم دي نو ورته وجبه دغه چې کوم دي نو درې حروف راغلي دا درې باندې کوم دي نو څه دي اصلیه دي زائده پکې نشته ریا دا ته پوښتنه چې دلته کې دا و کم راغلي دي نو دی وایي چې دا و دا زائده نه دی بلکې دا و خو دا دې لپاره چې کوم دی نو دا علامت د ضمیر دی او د دې لپاره فاعل واقع شوی دی دا ضمیر بارز دی نو دې طریقې سره ماشوم سره کوم دی نو اجرا پکار ده چې دې حروف اصلیه مو پېژني نو دې حروف زائده مو پېژني چې په دې کې زواید حروف کم کم راغلي دي نو ماشوم په دې کې چلول پکار دی کله چې د ثلاثي مجردو کې دي دغه شله او چلیدله نو د هغې نه پس چې کوم دی بیا موږ د ثلاثي مزید ته راولو په هغې کې د ورته اجرا وکړو لکه دلته کې ګوره موږ ورکړی دی استوجبتم بر وزن استفعلتم نو استوجبتم دې کې طریقې کې دې تپوس وکړو چې بچې نور بینې هم دغه ماضي مضارع ټول دغه کې ورسره کوم دی نو اجرا وکړو خو دلته کې په وزن کې ورسره لږ خوار وکړو چې وزن به د دې څنګه جوړوي او په هفت اقسام کې ورته چې دا څه دي نو دا چې کوم دی نو مثال دی دا شان په چار اقسام کې څه دي ثلاثي مزید پېښ دی ولې په دې کې چې کوم دی نو زائده حروف راغلي دي ښه نو بیا په دې کې حروف اصلیه کم دي او حروف زائده کم دي چې زائده حروف پکې راغلي ثلاثي مزید شو نو څه به وایي بچې الف دی سین دی او تا دا پکې څه دي دا حروف زائده دي او دا واو جیم با دا چې کوم دي نو حروف اصلیه دي
یعنی دا واو جیم با دا د فاعل لام کلمې په مقابله کې راغلي دي و د فاعل مقابله کې راغلي دي دا جیم چې کوم دي نو دا عین کلمې مقابله کې راغلي دي او دا با چې کوم ده نو دا د لام کلمې مقابله کې راغلي ده نو وجبتم فعلتم استوجبتم استفعلتم نو دې په دې باندې پوهه کول پکار دي چې د فاعل لام کلمې مقابله کې کوم راغلي نو هغه په حروف اصليه وي او چې د دې نه علاوه راغلي نو هغه حروف زائده وي بیا ورسره دې ته کې لږه خواري پکار ده چې دا درې حروف زائده شو صحیح ده حمزه سین او تا خو د اخره کې متا میم راغلي دا به کې سړي نو ورته به وایو چې دا ضمیر په دې په ماشوم پوهه کو چې دا ضمیر بارز دی بچي او دا د دې لپاره څه واقع شوی فاعل واقع شوی دی نو دا چې کوم دي نو په حروف زائده کې نه راځي نو ماشوم سردي د رګي سره د سر په اجرا دا ورسره پکار ده د روزانه په معمول سره چې روزانه ماشوم سره موږ سوکو د اجرا چې کوم دي نو ورسره وکړو او بجې د دې کو چې موږ ماشوم ته دا سوې چې صيغه واحد مذکر غایب فعل ماضي معلوم ثلاثي مجرد صحیح اسباب فعلا یبل وغیرہ دا کوم چې عام رډه من ماشوم ته یاد کړو هغه باندې وي نو اکثر بیا داسي چې ماشوم دلته د اجواب او یا چې کوم دي نو د ناقص بابونه وي او دې دلته کې هم هغه چې صحیح اسباب نو دې ورته دا رټي په وجه باندې دا پته نه لګي چې دا صحیح اسباب دی کو نه کوم دي نو ناقص اسباب دی کو دا مثال اسباب دی نو کو دا هغه په ځای باندې ورته یو کې ته تاسو شلو او د دې وضاحت ورته شو چې دا چې کوم دي نو مذکر دا مؤنث غائب د مخاطب دی نو اگر چې ابتدا کې به استاد سلک پکې مشکل وي کړو بلک د استاد لپاره سیوا وي خو ماشومان به پکې روچت شلو ماشومان به چې کوم دي نو په خپل خو باندې پکې ودرېږي نو زما خو رائے دا چې ماشوم سره په دې طریقې سره کوم دي نو هغه اجرا وکړل شي